محترم مسلمانانو د سفر د میاشتې 21مه، 22مه او 23مې د درې ورځو ډیره زیاته عظیمه شان بهترینه وظیفه درکوندله چې کوم ورونه خویندې داسې دي هغوی وایي چې زمونږ قسمت د اوده دی. زمونږ قسمتونه داسې اوده دي چې مطلب رزق موږ ته نه میلاویږي، زمونږ رشتې نه کېږي، نه زمونږ حاجات پوره کېږي، نه زمونږ مشکلات حل کېږي. قدم په قدم مصیبتونه دي، قدم په قدم پریشانی دي چې بس आवाज اورو نو زمونږ تاوان کېږي، چې आवाज اورو زمونږ نقصان کېږي. نور خلکو ته ګورو مونږ کړیږو ځکه د هغوی قسمت دا کولاو دی، هغوی حاجات هم پوره کېږي. یو مشکل په هغوی نه راځي، یو تکلیف په هغوی باندې نه راځي. ورسکونه زندګي هغوی تېره کړله، د هغوی د جنکو رشتې وشولې، د هغوی د هلکانو رشتې وشولې، کاروبارونه د هغوی ښه برابر دي. زمونږ هر څه ګډوډ دي. داسې هلکه چې هغوی د قسمت نه ګیله کوي، د قسمت نه یو قسم د پریشان نه وي. نو د بند قسمت د کولاوېدلو لپاره دغه درې ورځې محترمو تاسو دا وظیفه وکئ، انشاءالله بیا کمال ګورئ. الله پاک څنګه ستاسو حالات محترمو دا بهتر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده، درې ورځې وظیفه ده. بند قسمت محترمو الله پاک د انسان دا کولاوي. دعا وکړئ څومره مسافر دي په مصیبتونو کې دی، الله پاک مصیبتونه ته ختم کړي. څومره حل کړي مسافر دي یا غیر مسافر دي، د هغوی حاجات دي په زړونو باندې څومره حاجات دي. پروردګار ستا بندګان دي، دغه تمام حاجات ولې پوره کړه. ربه چا په زړه باندې څه ارمان وي، د هغوی زړه ته وګوره، خپلې لویې خدایۍ ته وګوره، د هغوی تمام حاجات پوره کړه، تمام ارمانونه دا ولې پوره کړه. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه ده. د سورة التکویر د یو آیت کریمه محترمو دا وظیفه ده. فرمایي چې منګ الله پاک پیدا کړي یو، په دنیا کې منګ ژوند تیرو، په دنیا کې به محترمو وظایف به هم کې، عمل به هم کې. نو راځئ را پاسئ د دې آیت کریمه تلاوت وکئ، خپل ژوند محترمو ته بدل کړئ. خو د دې سره سره محترمو موږ به څه نه څه عمل کوو، وظیفه به هم کوو او څه نه څه عمل به هم کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه محترمو دی را پاڅېدو، دغه مقدس صحابي او ډیر زیات عظیم شان صحابي را پاڅېدو او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ټول راجمع کړ، د جهاد محترمو کار شروع کړ. نو د دنیا علاقې محترمو دا عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ دا فتح کړلې. دغه رنګ عثمان صاحب رضی الله تعالی عنہ هغه را پاسې د عمل ته او دغه رنګ محترمو په دین اسلامي ژوند کې راوستو، ورسره په دنیا پوره دنیا کې راوستو. جهاد یو کو تقریبا 44 مربع میل محترم په هغه باندې د حکومت رااله او علاقې فتح کړې. ماوی صاحب تقریبا 64 مربع میل باندې د حکومت محترم دا هغه کسان دي چې دوی مهنت وکړو، دوی سټراګل وکړو، سناسه کوشش وکړو. نو موږ وظیفه هم کوو او سره به سناسه کوشش هم کوو، ځکه چې په حرکت کې برکت دی. نو سناسه کوشش موږ کوو نو الله پاک به موږ له هغه بدله دا به محترم ضرور راکړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده محترمو دا د سورة التکویر وظیفه ده. که ستاسو قسمت بندي یا داسې کسان وي ستاسو ملګري وي، کلي کې، علاقه کې، خاندان کې یا دغه رنګ فرینډز وي، هغوی سره دا ویډیو شریکه کړئ چې دا وظیفه وکړي، د هغوی هم د قسمت دا کولاو شي. نو تاسو سره پکار ده چې 21م سفر باندې نن تقریبا 18م سفر دی، 18م دی نن. 21م سفر باندې تاسو دا وظیفه وکړئ، ورسره په 22م په 23م وکړئ. انشاءالله العزیز کومه دعا کې دا به قبلیږي، کوم سوال د الله پاک نه کې دا به قبلیږي، کوم حاجت غواړي دا به قبلیږي. څونه مشکلات دي دا محترم ختمیږي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به دا وظیفه وکړئ په اخلاص باندې.
د سوره تکبیر چې کوم آخري آیتونه دي فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین. نو کومو کسانو چې قرآن مجید ورځي نو دا کلمات به یو سلویح پیری وی 41 پیری وی خپارا یو پیری ویلی دو پیری درې پیری یو سلویح پیری به دا پوره کوي. هو چا قرآن مجید نه ورځي هغوی له پکار چې لا حول ولا قوة الا بالله وی. لا حول ولا قوة الا بالله 314 پیری همدغه درې ورځي ان شاء الله العزیز. الله پاک په خزانو باندې په ذات باندې یقین ساتي ان شاء الله. الله پاک په ډیر زیات بهتر کی. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.